فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. محترم سامعین د سورة البقره دا 20 نمبر آیت الہ العالمین فرمائی فتلقى بس ذکر الآدم آدم علیہ السلام من ربه دخپل ربنا کلمات یوسو کلمات فتاب علیه بس توبه قبول کړه اللہ تبارک و تعالی دا آدم علیہ السلام انہو بیشک اللہ رب العزت هو التواب الرحیم الہ توبہ قبلون کی رحیم ذات. قلنا منقوئل احبتو کس شیطاسی منها لدی لجنتنا جمیعا طول فاما بس کچرت یأتینکم راشی تاسوتا منی زمال طرفنا ہدن ہدایت فمن تبع بس چاچی اطاعتو کو تابداری اکڑا ہدایا دا ہدایت زما فلا خوف علیہم بس نبوی یرا پدوی باندی ولا هم یحزنون او نبدوی غمجن کی والذین او اغا کسان کفرو چی کفر کڑے دوی وکذبو او تکذیب کڑے دوی بی آیاتنا دا آیاتنو زمونگا اولئک اصحاب النار دغ کسان ملگری د جہنم دی هم فیها خالدون دوی با پدی جہنم کی ہمیشہ وی. دا دغ آیتونو لفظی ترجمہ وا مخ کی آیتونو کی الہ العالمین دا آدم علیہ السلام مبارک کی سوکڑا چی اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام جنت تا بوتلو بیا شیطان وسوسه واچولا دا وسوسی دا وجنا الہ العالمین آدم علیہ السلام مبارک را بہر کا دنیا تراغے نو اس آدم علیہ السلام مبارک کو دیر خفو خپل دا لغزش او دا خطا اغا باری تعالیٰ تے وڑاندے کولو چیا الہ ما تعفو کی ما معافیو کی نو الہ العالمین اغا قصہ کئی فتلقى آدم بس از ذکر الادم علیہ السلام دخپل ربنا یوسو کلمات اس دغه کلمات سشیو سا آدم علیہ السلام مبارک الہ العالمین توڑاندی کڑیو چه الہ العالمین ورتعفو اکڑا یعنی دا آدم علیہ السلام جڑا خدا سی وچی جبرائیل علیہ السلام راغے دا آدم علیہ السلام مبارک دا جڑا دا وجنا جبرائیل علیہ السلام امو جڑا دا سی حتی جڑا کڑی وا چه مانا دا سن لغزش او خطا گوشو یقینا چې د چانه ګناه وشي باید چې هغه ډیر زیات وجاړي هغه انبیاء علیهم السلام لکه آدم علیه السلام چې هغه جاړي او الہ العالمین طرف ته رجوع او توبه وباسي بیا زما استا څه حیثیت دی چې ما او تا ګناه کو باید چې هغه ګناه باندې ډیر زیات خفه شو شپه ورځ وجاړو چې الہ دا ګناه مونږ نشوي ته مونږ عفو وکړي او الہ العالمین عفو کون کے ذات دے ہر څومره غټ نه غټ ګناه انسان کوي الہ العالمین ورته عفو کوي. نو آدم علیہ السلام مبارک کم کلمات وړاندې کړل اللہ تبارک و تعالی خپل قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دوی دوانو دا ویل اے رب زمون مونږ خپل نفسونو باندې زیاتې کړې دي کچیر تمون تو رحم انکی پمون باندی بخشش انکی و خام خامون بد خاسرین نشو نقصانیان دغا دعا منقول دا متعدد تفاسیر و قسم دعاگانی او دیر دعاگانی را نقل کری چی آدم علیہ السلام مبارک الہ العالمین طرف تا رجوع اکڑا پا دغا کلماتو خو لیکن دیرو تفاسیر دا ہم راخستے چی دا آدم علیہ السلام مبارک چی کم توبہ قبول شوا نو آغا دا رسول اللہ مبارک دا وسیلی دا وجینا چی آدم علیہ السلام مبارک وسیلہ انی وانا دا رسول اللہ مبارک ذات اقدس نو الہ العالمین ورطعفو اوکا لکہ حضرت عمر فاروق او دغا روایت چی دے دا یو تفسیر نے دے راخستے یا یو محدث نے دے راخستے گنو محدثین و گنو تفاسیر راخستے دے چی دغا روایت چی زو استاسو تو کم وایم
خو مختلفو الفاظ سره دغه روایت را منقول دي. عمر فاروق رضی الله عنه مبارک فرمایي آدم علیه السلام رسول الله مبارک نه روایت کوي چې کله صورتا ګناه د آدم علیه السلام مبارک نه ښکاره شوه، خطا و لغزش شو، نو آدم علیه السلام سر پورته که عرش، نو هلته کې لیکلي و چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو آدم علیه السلام مبارک د رسول الله مبارک په نوم سره د باری تعالی نه وسیلې، یعنی د په نوم د وسیلې سره هغه دعا وکړه چې الها ما تعفو وکړي. نو الہ العالمین ورته روایت کې داسې راځي، ورته فرمایل مختلف روایات دي. من محمد په بعضو الفاظو کې راځي، په بعضو روایاتو کې راځي چې الہ ورته فرمایي چې کیف عرفت محمدا ولم اخلقه، تا محمد صلی الله علیه وسلم څنګه وپېژنده، ما خو لا هغه پیدا کړی نه دی. نو الہ العالمین ته آدم علیه السلام فرمایي چې الہ تا کله ما کې روح واچولو او ما سر را پورته که او ما وکتل د عرش په پنډۍ چې دا کلمه لیکلې وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. آدم علیه السلام الہ ته فرمایي الہ ما وویل چې په تمامو مخلوقاتو کې الہ العالمین ته دغه انسان ډیر زیات محبوب دی. په یو روایت کې راځي چې ستا نوم مبارک د مبارک نوم سره ما د رسول الله مبارک نوم وکړ، نو ما ځکه د ده په وسیلې باندې د تا نه سوال وکړ. الہ ورته فرمایي په روایت کې راځي چې او تا خبره صحیح وکړه، ما ته رسول الله مبارک په ټولو مخلوقاتو کې محبوب دی او غوره دی، او که چېرته ما دا نوی پیدا کړی ما به تم نوی پیدا کړی. دا الہ العالمین حضرت آدم علیه السلام مبارک ته فرمایي. نو دغه شان دا کلمات دي په بعضو تفاسیرو کې یو کلمات بل، خو دغه روایت هم چې آدم علیه السلام مبارک د رسول الله مبارک په ذات اقدس وسیله پیش کړه الہ العالمین ته، او الله رب العزت د دا توبه قبول کړه. بیا الہ العالمین فرمایي چې موږ وویل چې تاسو کوز شئ له جنت نه ټول، اوس مخکې راغلي او چې تاسو کوز شئ، او دلته کې بیا تفاسیر لیکي دا یو تاکیدي خبره ده چې یو شی مکرر ذکر شي، نو دا د بلاغت د قرآن داسې یو معجز کلام دی چې په دې کې بلاغت او فصاحت ډیر زیات پروت دی. نو تکرار د یو شي په بلاغت کې نه راځي، خو لیکن بیا علما فرمایي چې په دې کې معنا چې کوم ده هغه جدا معنا ده. مخکې چې و هغه د دارالبقا نه دارالبلا طرف ته آدم علیه السلام ته حکم شوی او چې ته کوز شه، او په دې کې دارالجزا نه دارالتکلیف ته، یعنی په دغه آیت مبارک کې الہ فرمایي چې کوز شئ تاسې له جنت نه ټول، اوس ځمکې ته کوز شئ. اوس د باری تعالی احکاماتو په تاسو باندې لاو، که چېرته تاسو د الله رب العزت احکاماتو باندې عمل وکړ نو الہ العالمین به تاسو ته بخشش کوي، او که چېرته تاسو د باری تعالی هدایت به راشي او تاسو خپل نه که الہ العالمین به تاسو جهنم طرف ته بوزي. چې قرآن عظیم الشان کې په متعدد ځایانو کې چې الله له طرف نه یو انسان ته یو هدایت راغلی، که دغه هدایت را خپل که او ځان ته یې که دغه انسان به جنت ته لاړ شي، خو که چېرته خپل یې نه که بلکې خپل شای ده ته واړوله دغه انسان به جهنم ته لاړ شي. قرآن کې خپل الله رب العزت فرمایي وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، راخکلي بس کسان چې کافران دي هغه به ډلې ډلې جهنم طرف ته به راوستلی شي، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، دروازې ته به راشي د جهنم، وقال لهم خزنتها، خازن او دربانچی دغه دوزخ به ورته وایي الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تاسو ته انبیا نو راغلي چې هغوی تاسو ته تلاوت د آیتونو کړی وي تاسو ته، وینذرونکم لقاء یومکم، د دغه ورځو نه تاسو نو یېرولي، قیامت ورځ به وي، سخته سختي به وي، سوال او کتاب جواب به وي، دغه ورځې نه تاسو نو یېرولي. نو قالو دا کافران به وي چې بلا ولې نه مونږ خو یېرولي وو، ولکن حقت کلمة العذاب، ورځې لاړې تېرې شوې او اوس واجبه شوه د باري تعالی کم کلمه د عذاب چې د فعل الکافرین په کافرانو، وقیل او به ویلی شي چې ادخلوا داخل کې جهنم، داخل شي جهنم ته او همیشه په دغه جهنم کې اوسېږئ، او دغه جهنم د هغه چا ځای دی ډېر بد ځای دی د متکبرینو دپاره. نو چې الله رب العزت احکامات څوک نه مني نو هغه انسان خو متکبر وي که نه، ابا واستکبره،
نو شیطان هم ونه منلو نو هغه هم کبر وکړو. بیا چې څوک مني الله رب العزت فرمای وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، هغه کسان هم راوستلی شي چې هغوی متقیان دي جنت ته، ډلې ډلې به راوستلی شي چې کله دروازې ته ورسیږي وقال لهم خزنتها، د جنت کم دربانچی چې دی هغه به ورته وایي چې سلام علیکم، سلام دی په تاسو باندې، طبتم تاسو خوشاله اوسئ او همیشه په دغه جنت کې اوسئ، رانه نه وځئ جنت. دا د جنتیانو هغه شان. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس، هغه کسان چې کفر کړي الہ ته فرمایي هغه وخت چیرته هغه د دارالجزاء او دی به وایي چې الہ مونږ ته دا دوه کسان که جناتو نه وي که انسانانو مونږ ته وښایه چې مونږ د خپل لاندې دي اسپل ته ورسو. هغه دا کافران به دغه خبره کوي. او ان الذين قالوا ربنا الله، او چا چې دا خبره کړي چې رب زموږ الله دی ثم استقاموا او بیا استقامت حاصل کړي تتنزل عليهم الملائکه، دوی ته به فرشتي مېلمستیا کوي، خادمان به دوی فرشتي وي. الله تخافوا عليهم، په دې باندې به یره نه وي لکه الہ چې په دې کې فرمایي چې چا اطاعت وکړي زما د هدایت په دې باندې به یره نه وي او نه به دوی غمجن شي. الله تخافوا عليهم ولا تحزنوا، فرشتي به ورته وایي چې تاسو مه یریږئ او مه غمجن کیږئ. ګوره یو یره دا ده چې د باري تعالی نه یره پکار ده او یو یره د ضرر ده. دغه اولیاء او انبیاء ته به یره د ضرر نه وي او نور کم خلک چې ګناهونه کوي اطاعت یې نه وي کړي هغوی ته به یره د ضرر وي چې دوی به جهنم طرف ته به ځي. بیا د دې برعکس په دې آخري آیت کې الہ فرمایي هغه کسان چې کفر یې کړی او تکذیب یې کړی په زموږ آیتونو باندې دوی به همیشه په دغه جهنم کې وي. الله دې موږ بچ وساتي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى إنك دا چینل سبسکرائب کړئ او په بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې تاسو ته هر نوی ویډیو په وخت باندې ملاويږي. ډیره مننه د کتو د پاره، ملاويږو په بل ویډیو کې. د خدای په امان.